دا خنزیر په ټولو حیواناتو کې ولې زیات پلیت دی؟ چاله ورځي ته دی جواب درځي. خنزیر په تمامو پلیتو کې د خنزیر نه زیات پلیت بل څه شی نشته. دا ولې؟ ځکه چې خنزیر بې غیرته څنګه دی؟ دی چې د کومې خنزیرې ښځې سره جوړی او یو دریم خنزیر راشي او د ده په دې ښځه وخېږي، نو دی ورشي په ژبه باندې خنزیر پاک چې ښځه یې وکړه چې زما په ښځه وکړه. وایي په ایمان په پاکستان کې یریږئ مه، سړی رسته وي او ښځه یې مخکې سړي له لاس ورکړي. دا که نه ده؟ نو نن موږ د خنزیرانو نه بدتر یو. سړی ورسره روان وي د ډبلو ډله او ښځه یې جوړه کړې سینګار کړې، دا ټول سړي ورته وي. دا د خنزیر نه بدتر دی که نه؟ د چا ښځه چې 24 ګنټې پردي سړي د هغه تماشا کوي او هغې ته ګوري، دا د خنزیر نه بدتر دی که نه؟ ستا ښځه خو تا دپاره ده که نه؟ ستا ښځه خو خره نه ده چې هر خرجو کې کېږي. نن ستا ملک داسې نن به په پاکستان کې چې په افغانستان کې اور بل دی او امریکا غوندې الله هلاک او تباه پروردگار د صفحه هستی نه مټاو، الله د صفحه هستی نه مټاو. نن به په پاکستان کې چې د مسلمان درد په زړه کې وي، چا به واده کړی، چا به ډمان راوستی وي، چا به ډمې ګډې کړی، د دوی په ټي وي او په ټلویزیون باندې که د کابل غم ور سره وی، د کابل درونو غم ور سره وی، چې هلته مړي پراته دي، ښځې ویرونه کوي لګیا دي، نو د دوی په ټي وي او په ریډیو باندې به تبلیغ کېږي. نن مونږ داسې مونږ له به روټۍ خوند را کړی، مونږ به د چا پولاو کتلي او تاسو کې به هم ډېر خلک د چا ودونه یې والي راغلي دي. څه چل دی؟ کارډ یې راغلی، کارډ یې راغلی، کارډ دې راغلی که نه؟ کارډ په تا ومنډم، کارډ صحیح بس چا اواز کړی نه وي چې ورته د سپي غوندې خوله واده کړي ور منډه وي د بېګانه روټۍ پولاو دی. یو نه مې پوښتنه وکړه، مالکه دغې واده ته تللی وې؟ ویل هو. ویل ډېره ښایسته حلوا وه پکې او قورمه وه پکې، کوفتې وې پکې، وریجې وې پکې، دې نه غول خوراک ښه دی چې وې غول. دا د غولو لارۍ چې په دې سړک تېرېږي چې دا ټوله لارۍ غول دې په خوله کې واچوم، په دې وخت کې د دې ودونو نه دا د غول خوراک ده چې هلته په مسلمان اور بلیږي لګیا دی. 2 لکه هایټ باندې جهازونه پرې راځي او بمباري پې کېږي او نن ته دلته پولاونو ته ناست دی. تا خدای هلاک که چې هلاک ستا نمبر هم را روان دی، واجپای درته په ملا ټپی که یو غرم دلته په لنډۍ کې شوی یو غرم. نو دلته دې جومات کې ما د طالبانو ویل یاره مولانا صاحب ته دلته سم نو دلته بار د دې خانانو ځای کې مورچې که نسته، نو د شپې به چې ګوګو شو که نه، نو د ټولو خلکو به منډې کړې مورچه کې داسې به ناست. یو پکې سر کال کړی وی، نو هغه بل ورته وایي چې وازواني مرګ چې سر پټ کړه. ویلې ولې؟ ویل فرق وهي هلته نه پاس نجاجو نه ګوري. تاسو ما ته معلوم نه فرق وهي وی. نو پاس دې کوټه کې زه پروت وم، دلته دې جومات کې یو چترالی طالب و، نو ما ته اواز کوي د شپې 2 بجې وي ګوګو چاله جاز راغی. ما ته وایي چې مولانا صاحب مولانا صاحب مولانا صاحب ولې هلکه ویل ګوګو شو ګوګو شوله مورچې ته رامنډې کړې. تاسو اوس په دې جومات کې یو پټاخه خلاص کړم، که تاسو ټولو ټیزونه وانه شول
او منډې په دې دروازه به یو بل باندې ورپریوځي یو بل هغه زړونه دي چې نن په جلال آباد او په کندهار کې او په کابل کې سینې په ورته دي هغه موږ مثال سره ما خو بمبارۍ لیدلې دي په پاکستان کې د قوم حال به لیدلې دا چې چلو چې جړاګانو اتفاق چې اتفاق یو کو چې دا ټول خلک شوکي کوي نو دا موږ څه بلا والی راځي چې موږ هم شوکي نو لاړ دی جوارو په پټي کې سلور پینځه جړاګان پټ کې نهسته یو جړا چې دی هغه پلار کې ودرې نو یو خر والا چرته بار خرڅ کړو پر روانو نو دا اجرا ور مخکې شو ویلې خر ماما سړي که صدر سره راکم غلیو لاس کو دا اجراګان چې څنګه خبرې کوي هغه ویل خر والا سره کوتا پوه شو چې دا خو اجرا دی چې یو شاکه ور منډې کړې انور اجراګانو ته ویل خورې راپاسې وی پیژندو تاسو د کافرو پیژندلی هندو پیژندې پاکستانیانو به هندو سره سل پاپړ د یو لور سل پاپړ د یو لور هندوان کا سل پاپړ دی یو لور نن هغه پاپړ راپاسي سره په مخه کړی په کشمیر اوري کنه چې لسمړ شو پینځم لسمړ شو شلمړ ډیر هغه پاپړو نن په مخه کړی دوی دلته مونږ ته ملیشیا او بارډر کړ او ولاره دا شې می چې هغه ته بلا ولا ها انجیون ته بلا انجیون او دوس په ټوپایم په ساری باغې د پاسه جاله مچو دلته په مونږ داسې تیری آرام سار میں ما یو تدا سے سرو پر آرام کی ایدا سے آرام کی مونږه پیجندلی ټول کافر ملکونو مسلمان ملکونه پیجندلی دا بے غیرت دي دا روټي اخلاص دي دې د ثوري نه لا او وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں وہ یغور دلار چخلو بد عشر اند بوئی کولو اس کا عطر مگیوم دلمینی بوئی دینر انسان مانا دادا چې یو بل سره مانوس وي د یو بل علاج وي په یو بل قربان وي تاسو وایي په ایمان چې ستا ضرور په کور کې مړې شوی نو ته خپل کور کې ډولکې وغږې نو مونږ او تاسو ټول د یو بیبي حوا او د آدم علیه السلام اولاد نو ټول رونه یو که نه پلارم یو دی او مورم یو ده که نه نو زما ضرور په کور کې مړې شوی دی زما په کور کې ټوکړی شرم داسې لعنت مرتبه عزیزانو عرض میں داو چې عزیز انسان علا سره جوړ شي چې هغه ګناهو کې او بیا پښیمان شي او اراده خدای ته د رجوع دې ځای باندې دا یو اعتراض دی چې الله پاک خپل حقوق خو خلقو ته معاف د خدای دې چې څومره ګناه کړی دا نو درته معاف کړي چې دا هغه اختیار لري دا هغه ته څوک ویلی شي چې دا ولې لیکن د بنده حق چې دی هغه خدای نه معاف کوي اب بنده په خپله معاف دلته قتل چې دی دا خو د بنده حق دی هغه سل واړه مړي به دته معافي کوي نو هله به دی معاف کېږي چې نه به نو څنګه خدای پاک معاف علماء لیکي چې یو حقوق الله دی او یو حقوق العباد دی دا الله حقوق چې دی هغه په توبه معاف
او د بنده حقوق چې دي په توبه نه معافیږي، هغه به بنده درته معافي کوي، نو هله به ته معافي. دا خو حقوق العباد. علما وایي چې الله د چا د بخنه اراده وکړي نو دا هغه بخنه ته به یو وجه جوړي، وجه به دا جوړه کړي چې دغه سړی چې دا کوم قتل شوی دته به په جنت کې یو ځای نو دی به تقاضا وکړي چې خدایا دا ځای مال راکړه، نو الله به ورته وایي چې دې سړي ته معافي وکړه، نو دا ځای به نو دی به د هغه ځای متعلق دومره په اشتیاق کي وایي بچیا الله ما دته سل ځل معافي کړې ده، خو دا ځای نو په دې رنګ به الله حقوق العباد چې وغواړي نو به معافي. تاسو خیال را نو عرض میں داو چې انسان کامل سره ال جوړ شي چاغه کې دا ماده پیدا شي چې پتیر شو ټول بدو باندې خپېمان شي او خدای ته رجوع. عزیزانو د صحابه او ژوند تاسو وګورئ، حضرت عمر تورا رئیس دیوا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر پر کول په سر روان او پیغمبر د زړه پستر ګولید او توبه وستا او لا اله الا الله. دا بتا صلا پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي. یو سوال دا دی چې دا رجب میاشت تقریبا 13 عام طور باندې د میاشت کې خلک زکات وباسي او زکات چې دی هغه په چا باندې کیږي؟ نو زکات د پاره نصاب چې دی هغه 6.5 روپۍ دی. 6.5 روپۍ چې چا سره نقدي وي او د ټولو ضرورتونو نه بچت پاغه باندې کال تیر شي نو هغه کې به بیا 2% زکات ورکړي. سلو پسې دونی میں 0 پسې 25 سلور 0 پسې 2 سل او 2 پسې 50 او 500 پسې 12 نو 1.5 سل او 12 یو سل او 2.5 روپے اتانے دا 6.5 روپے زکات. چا سره چې بیا زیاتی وی لکوی هغه پسې 2.5 روپے راسه ورپسې شمارې. نو زکات نصاب کې د عزیزانو هغه 50 تولې سپین زر دي او 9 تولې سره زر. کيو سړی سره نقد نصاب هم وی او بیا یو تولا سپین زری نو دا باغې سره یو ځای کوي او یو تولا سره زری نو دا باغې سره یو ځای کوي او حساب به لګیو 2.5% په حساب وو. دا د زکات د سوال کوونکی جواب. دویمه خبر عزیزانو دا ده چې اوس کپ ریډیو باندې اوري او کده دوی په ټلویزیون باندې اوري او کده دوی په اخبارونو باندې ګوري نو بغیر د دهشتګرد نه بل څه کې نشته. دهشتګرد دی او دهشتګرد، دهشتګرد دی او دهشتګرد.
د دوی مطلب دا دی چې دهشتګرد هغه سړی ته وایي چې هغه بې ګناه یو سړی مړ